الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زم تاسو قربا افتخار احمد د چمکني ټي وي د طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د الیکشن سرګرمیانې ورځ تر ورځه زیاتېږي او په هغې کې مزه پیدا کېږي. په دغه هکله چمکني ټي وي تاسو دپاره د مختلفو سیاسي پارټیانو او آزاد امیدوارانو خبرې اترې سلسله شروع کړې ده. نن چې موږ سره کوم مېلمه دی په دې الیکشن هاور کې، هغوی د څه تعارف محتاج نه دي، سیاسي شخصیت دی، هغوی ناظم هم پاتې شوي دي، ایم پی هم پاتې شوي دي، مختلف الیکشن هم هغوی لړاو کړي دي او د جے یو آی د پېښور ضلع جنرل سیکرټري هم دی او د چمکني تحصیل نامزد امیدوار هم دی. هغوی سره به خبرې اترې کوو. جناب خالد وقار صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی خالد وقار صاحب، الیکشن شروع دی، وخت کم دی، مقابله سخته ده، تیاران مو څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول زه ستاسو د چمکني ټي وي شکریا ادا کوم چې ماله موقع راکړه خپلو عوامو سره د خبرو کولو. وخت کم دی او علاقه ډېره زیاته ده، خو د الله مهربانۍ سره عوام ذهني تو سره مخکې نه جوړ دي او موږ تقریبا خپل ټولو علاقو ته ځان رسولی دی او د الله مهربانۍ سره د عوامو ریسپانس هم ښه دی او انشاءالله تعالی یقین لرو چې 17 دسمبر باندې به الیکشن کمپین ختمیږي، نو هغې پورې به انشاءالله موږ خپله علاقه کور کړي وي او خپل مرګو ته به رسېدلي وي. که چاته نه رسو نو هغې ته زما دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکئ. دا بلدیاتي الیکشن ډېر اهم دی د صوبې دپاره، د عوامو دپاره. دې کې تاسو پوه خلکو ته، تجربه کارو خلکو ته، اهل خلکو ته، ایماندارو خلکو ته او د خدمت دپاره ویښ خلکو ته تاسو اوټ ورکئ چې هغوی ستاسو دا مقامي مسایل، دا وړې وړې خبرې، لویې خبرې مقامي سطح باندې حل کړي او هغوی پکې دلچسپي ولري او ستاسو چې کوم زړه کې خواهشات دي د هغې خواهشاتو مطابق ستاسو مسلې حل کړي. حاجي صاحب، دا راته ووایئ چې کله تاسو الیکشن وګټئ نو علاقې دپاره تاسو څه ترجیحات دي؟ الیکشن ګټلو نه پس الله تعالی د مهرباني وکړي او الله تعالی فیصلې کړي دي خپلې چې څه دي او د الله تعالی چې کومه فیصله یې موږ ته منظوره ده. که ما ته الله تعالی موقع راکړه نو شکر الحمدلله زه 30 سال راسې د علاقه کې په سیاست کې انما د دې ګوټ راته معلوم دي، د دې مشر کشر راته معلوم دي، د دې مړی ژوندی راته معلوم دي، د دې مسلې راته معلومې دي، د نوجوانانو سوچ راته معلوم دی چې نوجوان څه سوچ لري، د یو مشر سړي څه سوچ لري، یو لور خور دپاره یو سړی څه سوچ لري، د ماشومانو لپاره څه سوچ لري، د آینده نسل لپاره څه سوچ لري. نو شکر الحمدلله په دې باندې الله تعالی موږ لا پوهه راکړې ده او زه به چې کوم دی کې د جنازګاه ضرورت دی انشاءالله جنازګاه به جوړوم. چېرته د قبرستان دپاره ځمکې اخیستو ضرورت دی، قبرستان دپاره ځمکه نشته دی، انشاءالله هلته به هغه مسله حل کوو. چېرته نوجوانانو ته د جاب ضرورت دی، انشاءالله کوشش به کوو چې هغوی ته جابونه پیدا کړو. چېرته نوجوان دپاره ګراؤنډ ضرورت دی، سپورټس کمپلیکس ضرورت دی، خپل تحصیل دننه خپل وسایل مطابق انشاءالله تعالی دا مسلې به موږ حل کوو. لور خور دپاره چې غریبان دي، جزانې زامن نشته، نارینه خلک نشته، ای دپاره په کور کې روزګار ورکولو لپاره چې ای باعزته زندګي تېره کړي، هغوی خپل بچو کفایت وکړي، هغوی دپاره زنانو د حیا پردې مطابق چې کوم سوچ لرو انشاءالله تعالی وکیشن سنټر دی، نور د سکارۍ کار دی، نورې مسلې دي انشاءالله تعالی نو هغه به موږ ورکوو. یو زمیندار دپاره انشاءالله تعالی چې کوم سوچ سړی لري چې زمیندار ته څه تکالیف دي، مشکلات دي ورته، موږ ته چې کوم کسان کونسلران دي انشاءالله تعالی چې ماله الله موقع راکړه او زه الله پاس کړم نو زه به انشاءالله تعالی کسان کونسلران به اخلم او د تحصیل د وسایلو مطابق انشاءالله تعالی زه به هغه زمیندارو سره کښېنم، د هغې مسلې به حل کوم. داسې یو بل مزدورکار ملګری دی، هغه مزدوري کوي لګیا دی، یا ګلکار دی، یا ترکان دی، یا بل یو شعبه کې لګیا دی، نو هغه ټول مسایل نو زه خبر یم چې یو قصاب ته څه تکلیف دی، یو ترکان ته څه تکلیف دی، یو ګلکار ته څه تکلیف دی، یو درزي ته څه تکلیف دی، زمیندار ته څه تکلیف دی، مزدورکار ته څه تکلیف دی، ټیکیدار ته څه تکلیف دی، انجینیر ته څه تکلیف دی، ډاکټر ته څه تکلیف دی، استاد ته څه تکلیف دی، سرکاري سکول کې ماشومانو ته څه تکلیف دی، مور پلار ته څه تکلیف دی. شکر الحمدلله په ټولو خبرو پوهېږو. 30 سال داسې لګیا دي کې مخکې انشاءالله خدمت کړی دی. بنیادي ضرورتونه چې کوم دي، سکول دی، صحت دی، لارې کوڅې پخول دي، د بجلۍ معامله ده، د ګیس معامله ده، د
د غریبانو جنکو د ودونو معامله ده د نوجوانانو تعلیم معامله ده د کالجونو معامله ده د روزګار معامله ده شکر الحمدلله په ټولو خبرې مې ذهن کیږي او ستاره سره پروګرام الله مقرره کې ان شاء الله تعالی په دې ټول فیلډ کې ان شاء الله تعالی د ورګرو د بیوسو خلکو د ضرورتمندو خلکو ان شاء الله تعالی خپل وس مطابق به خدمت کوو ان شاء الله. اجي صاحب تاسو ول چې را ما مخکې خدمت کړې ده نو تاسو ام پی ام پاتې شوی ناظم هم پاتې شوی دي نو تاسو لګرانا واچو خپل کارونه باندې چې تاسو کم کارونه کړی دي د حلقه کې زه جی حلقې ته به حلقه 11 ویلي او دا حلقه چې کوم نو سو قانون حواله تر دا چوا پندو موسازی ماشوخیل ماشوګر کاګاوالا شیخ محمدی سلیمان خیل شاب خیل مسریزی چې مشترزی وته وي شیخان دا ورمړ کچوړی دا ټول علاقې ضروري شکر الحمدلله ما په خپل وخت کې 50 کول وروړي چې ام پی ته 15 کول ملاویدل ما 50 کول خپل حلقه کې جوړ کړی او نن تاسو لاشي په زړو علاقو کې هر یو کوڅه تلاشي نو هغه کې الته کې د الکانو های سکول میډل سکول پرایمري سکول د جنکو پرایمري سکول میډل سکول های سکول های سیکنډري سکول هر یو کوڅه کې یو موجود دي او یو کوڅه کې دوه هم موجود دي کومه حکومت 10 کیلومتر سړک را کړې نو شکر الحمدلله ما 20 کیلومتر سړک کړې کومه حکومت 10 ټیوبل را کړې نو شکر الحمدلله ما 30 ټیوبل ما په خپل کې کړې دي که ترانسفارمر چاته 10 مليون شي ما 30 ترانسفارمر لګولې الحمدلله د سړکونو له سره تاسو راشي وګورئ د شپږ یو سړک به جوړ کړی چې الله مهرباني سره نن مغه شپارس کا اتلس کالو شو خدای ما سړک ټیک ټاک صحیح سالم حالت کې دی هغه د دنیا سړکونو روان شو ما د شاپخیل په حدود کې د نیر په غاړه سړک جوړ کړی شکر الحمدلله نن ټیک ټاک سړک جوړ دی او ما نه بعد خلکو سړک جوړ کړی دي اروانه پرتی سکولو له سره سړکونو له سره ترانسفارمر له سره ټیوبل له سره قبرستان مزمکه ایشدا چې تر څو پورې چانه دی شي په غریب آباد پټاتل وته وي شکر الحمدلله مړي پکې خخيږي خلک دعاګانې کوي اخلم غیرتمند دي پښتانه دي زما غني کی مني او زما کارونه صحیح او اوس ماته ټول دعوت راکې چې راځي ته ول کې نه وتريګا ان شاء الله تعالی چې څنګه هغه علاقه مال کړی او خلک زما مني او تر څو پورې پیدا هغه علاقه آباد را پس بنیادی ضرورتونه باندې الحمدلله که تحصیل پر چیرمن په استعمال الله مقرره کا او پاشم نو ان شاء الله دا علاقه به هم خپل وس مطابق ان شاء الله داسې طریقې سره جوړوم چې ان شاء الله مسلې به پکې ختمي کی ان شاء الله تعالی ماشاء الله. اجي صاحب تاسو په مختلفو علاقو کې خپل پینل هم درولې دي نو لکه دا هغه کسانو تعارف هم مون سره وکي چونکه تحصیل زیات ته دي چې زه خپل د سوقانو د مرغور به وکم او دا بودای کې زموږ مرګره ولار دي هغه ریاض نوم دی سوقانو کې زموږ یو فلمین سابقه نائب ناظم دی هغه مونږه چمکني ترینو درولې چمکني ورنه کې سر خان دی د کتاب پنخه او د چمکني ټونه اعزاز الله خان دی د کتاب پنخه د ما ټول عوامو ته دا درخواست دی چې تاسو ټول ارسه په دې پرې یو کتاب ته مهر لګوي او کتاب چې کوم تاسو وایند نماینده واحد نه خره چې د علماء نه خره او د تاسو ان شاء الله تعالی د خدمت جذبه لري نو که تاسو دې پر کتاب ته اوټ واچولو نو مقامي څه بعد ان شاء الله تعالی تاسو مطمئن وي خوشاله وي او تاسو مسلې ان شاء الله تعالی حل کی نو ټول تحصیل د مرګ رښتا خو چې تحصیل ویلي او د ټول مرګ ماته نمونه نشم ویلي دا چې ماته یاد ما راغلی نمونه وشل ملک شاهد خان په نونه ځم په کتاب په نه حوالار دي کسان کونسل سیټ باندې زما درخواست چې د مرګ سم اوټ ورکړي نور کوم ځای کې مرګ په کتاب ولار دي نو زما عوامو ته دا درخواست چې تاسو دې پاره د علمانو قدر وکړي او دا اور د کتاب په حق واچوي چې تاسو خوشاله ان شاء الله عوامو خوشاله او الله هم ناراضي وي دا سوال اکثر خلکو نه کومه چې کله د الیکشن منعقد شي نو د خلک خپل تعلقات خرابوي او مسائل پیدا کوي او رشتہ داری خرابوي دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ زه پښتانه دې باندې کې ډېر جذباتي واقع شوي دي زه شکر الحمدلله 30 سال مو شو کچاوټ را کړی او کني را کړی زه سره خپل مړ ژوندې خپل لین دین خپل رولي او سره به حال ساتم ما ټول نو دا درخواست چې الیکشن هدا پورو ساتي او الیکشن ډېر سنجیده عمل دی په دې باندې ځان خپل مشر خوخه چې غلط مشر دی خوخ نو تاسو مشکلات او که مشر دی خوخ تاسو به سانتیاوي سہولتونه به حساب خوشحالي نو او صحیح تور کول پکار دي صحیح نمائنده تور کول پکار دي شکر الحمدلله ټول تعلیم یافته خلک پیږي سیاسي شعور لري اهل خلکو ته ایماندار خلکو ته دیانتدار خلکو ته تجربه کار خلکو ته پوی خلکو ته ورکړي دا د الکانو گیم نه دی چې الکان برا پاسي وي چې زموږ شریکوم
الله تعالی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې مشي وکوله نو سلويخ کاله مور نو هغه کې نبوت ولا ورکو چې دغه انسان سمېده شي مچور شي دا سوچ پوښ شي نو خپل کې ولیانې تعلقات مخربوي خدا د اور صحیح خلکو ته ورکي دغه تجربات کې دا پوسټر دلته اولګو دالته کې ملګو دا جنډا اولګو دا ملګو دا اس مانن لري اصلي شی اور دی چې ته اور د صحیح خلکو په حق کې کاست کې نو ان شاء الله تعالی ساره معاشري تقدیر به بدليږي ساره معاشري حالات به بدليږي ساده علاقي حالات به بدليږي سبا مسلې حل کیږي خو سنجیدګي سره اوټ واچوي او خپل کې رولي تعلقات په مخ خرابوي سله رحمي الله وجي سله رحمي کوي کته رحمي مکوي کته رحمي خپل رشتہ دارو سره دوستانو سره تعلقات خرابول دي کته رحمي ولا سره به جنت ته نيسي نو تاسو په اوټ باندې خپل مړ ژوند مختمه وي تعلقات مخربوي او خپل کردار سره خپل اخلاق سره خپل خدمت سره خپل منډه تور سره یو څنګه ځان ته مایله کا چا زه دې قابل ما زه خدمت کولې شم زمونډه والے شمال وټاکا او دا بل دې قابل نه خو په دې باندې رب دې جګړه کول دښمنیان پیدا کول یو بل سره رب دې دا خبره نه ده نو زما کوم ته دا پیغام دی چې تاسو پر ولې سره په عزت سره په امن سره په خوشحالي سره په صلح سره خپل صحیح خلکو ته وټ واچوي صحیح امیدوارانو ته وټ واچوي چې تاسو په خوشحالي تاسو معاشره په خوشحالي تاسو بچي په خوشحالي او نه په چا سره مبدوي غلط سره ته وټ ماچوي او په دې باندې دښمنان مو پیدا کوي خفګان مو پیدا کوي رنجشونه مو پیدا کوي خپل کې ورولي قائمه کوي ورولي مطابق خپل جن تیر کوي جی صاحب تاسو ډیره مننه ډیره مهرباني چې تاسو موږ لا په الیکشن هاور کې قیمتي ټیم مخ کو موږ ته دلته کې حاضر شوي ډیره مننه شکریا جی افتخار خان تاسو شکریا چې تاسو مال موقع راکړه چې ما خبري عوامو ته ورسي او ان شاء الله تعالی خبري چې د اخلاص وینو خلک عمل کوي او خلکو سره تزي تاسو شکریا کوم افتخار خان چې تاسو راغی او ما تم عوامو سره زما مخ کوم مال موقع راکړه ډیره مننه مهرباني ګرانو مینوالو دا مو سره نننه ملما خالد وقار خان چمکني کم چې د تحصیل جی یو آی نامزد امیدوار دی ګرانو مینوالو آینده بس تاسو په خدمت کې د نوي میلمه سره بیا حاضرېږو تر هغه دمه اجازت غواړو د الله په امان